پانسی کړی دی بیا ښه ټایم والا شلوړې ده د جمعې په ورځ باندې د شپې 3 بجې اوچت کړی او بیګې مړ روډ بس بیګې د شپې په 3 بجې باندې مړ روډ دکان دې وسی خېټه میټه ورشلولې ده پانسی کړی دی کسي صاحب دا کړی او سای دې وسی پولیس والا را کار کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم د پیښور په خیبر روډ باندې موجود یم. دلته 13 شپه چې کوم پیښه مخې ته راغلې وه د تانه میچني ګیټ په حدودو کې کس قتل کړی شوی و د ویل کېږي چې د پولیسو لخوا قتل کړی شوی و. وجوهات سری دلته پیښور چې کوم خیبر روډ دی هغه بند کړی شوی دی. موږ به له واحقین دلته دي هغوی سره به خبرې اترې کوو چې وجه څه وه او دغه قتل په څه وکړی شو. نو راځئ موږ سره اوسئ. پانسی کړی دی بیا ښه ټایم والا شلوړې ده په ورځ باندې چې کوم د شپې 3 بجې اوچت کړی رفیق خان په چاپه کې ورته وویل چې تاسو 302 کړی دی ویل چې روکیا پورې موږ نه دی کړی موږ بې ګناه یو خو الله رې حق وکړي پورې موږ نه دی کړی په سهار له باندې رفیق خان له موږ د هغه کور ځانم راوسته سړي مو پسې راوستل کې دا بې ګناه دي. رفیق خان ویل چې نه ما پې پیسې ما په زوره پې منلې په والو باندې خو صرف رکشه پاتې ده. نو ته ماله ده ووایه که نه چې رکشه په یو هفته کې دی را دا تاڼې ته نه دي ورکړي جیل ته نه دی ورکړی ده په دې کول څه شی دا هم رکشې ډرایور دی لکه رکشه بیا چلوله خو د کور نه چاپه کې ده اوچت کړي دي د جمعې د ورځې نه د جمعې د ورځې د شپې 3 بجې نه د جمعې په ورځ باندې د شپې 3 بجې اوچت کړی او بیګې مړ روډ بس بیګې د شپې په 3 بجې باندې مړ روډ. موږ ته ټلیفون وکړو نو موږ بیا ورغلو چې کوم دی تاڼې نه دغه ته یوړلو دا څه وي ورته ټانکې مانکې ولو ګنډلې مردخانې ته بیا د هلته نه راوړو کور ته واپس نه عدالت ته مخامخ کړی نه پې ریمانډ راغسرې او ما ته ودې سره بل یو دی محمد چغل پورې دا د سیچو سره ملګری و. مطالبه هم دا چې موږ ته د انصاف وشي دا ولې وجه څه وه تا پې شی ثابت نه کړو او یو لا په تاڼه کې دی پټ کړی دی هغه دې هم راولي ما والد صاحب و او رفیق چې چوپ پته هغه کې اوچت کو په چاپه کې انویسټیګیشن کې او بیا ورته دا عمل کړی دی. رپورټ هم پې نه در شوی اف آی آر هم پې نه دی شوی او دا عمل یې ورسره کړی دی. شپږ ورځې ساتلی و ځان سره ټول نه بالکل یې پټ کړی و بالکل یې پټ کړی و ظلم یې ورسره کول. دکان دې وسي خېټه میټه ورشلولې ده پانسی کړی دی کسي صاحب دا کړی او سای دې وسي پولیس والا را کار کړی دی. زما ترو خاوند وفات شوی و نو د هغې په دغه کې دی ګیر کړو د هغې چې هغه زما ترو زما چې کومه ترور د هغې مې ورته ویل چې دی نه دی خاوند یې مې ورته ویلې سخر مې ورته ویلې او بچو یې مې ورته چې دی نه دي آی سی چو پې په زوره باندې وهلي دي او په وهلو باندې مړ کړي دي. ورچا یې پرې نه ده کټ کړی چې اف آی آر مې فرض هم نه دي کړي دوی همداسې په شک کې بوتلي دي انویسټیګیشن بیا هلته کړی دی او بس بیا پې په زوره پې منله بیا ورته هلته نور څوک نه میلاوېده هم په دې باندې په زوره منله